وای هزار زلی دیزار شم د تاجدار کلی کوسینار قربان د مدینه نار قربان د مدینه نار قربان د مدینه نار قربان د مدینه او به ورپسې دا الفاظ وی فإن تحت قدميه جنة دا استاد د مور د قدمونو لاندې جنت. نو دا حدیث خو یقینا ثابت ته دا کوم چې ما اوس بیان ک او هغه الفاظ هغه د حدیث مفهوم دی او بیا کدیم نو حدیث ضعیف دی او د فضائل په بیان کې عالمان ویل شي څه ګناه پکې نشته. زمو عالمان د حدیث وای چې کم حدیث ضعیف وی خود فضائل د پاره ناغه ویل شي د فضائل اعمال کم ډیر حدیث د چې هغه ضعیف دي خود فضائل د پاره دي احکام په نثابتي هغه د پاره به قوي حدیث ګوري. نو یو سوال داو بهرحال دا حدیث دی او حدیث ضعیف دی او د دې هم معنا قوي حدیث چې کوم نه موجود دی. نو که څوک دا خبره وکي چې حدیث راغلی چې الجنه تحت اقدام الامهات دا سړی په دې خبره باندې مجرم او ګناهګار دی. دویم تپوس د ملګری دی کړه دی هغه دا تپوس کړه دی چې دا قربانی چونکه ورځ د قربانی د مسلو شروع دي او تقریبا سمرا علما چې دي خطیبان چې دي هغه د قربانی مسائل بیانوي. نو د ملګری دا تپوس کړي دي چې نابالغه باندې قربانی شته که نشته. نابالغه دوه قسمه ښه یو نابالغه دسی چې داغه سره مال نه فقیر وي محتاج وي او یو دسی چې مالدار یی خو نابالغه خو مالداری دسه به فرض کو چې د یو سړی دی مړ شو او داغه اولاد پاتې دی داغه ډیر مال پاتې دی مثلا اوس دا مال خو میراث شوس داغه خو نه خلا خو داغه د نوم نه خو کوس شو کنه نو دې بچو ته منتقل شو کنه په دې بچو کې نابالغ دي او دې یو بچی ته لاک او 2 لاک او 3 لاک روپۍ ورسې دي اوس هغه نابالغ لبلا ورکې نه ځکه چې هغه پوهه نه دی مشر لپاره دي چې هغه روپۍ ورله سنبال دي. اوس دغه بالغ بچي آیا دا نابالغ بچي چې غنی دی مالدار دی د باندې قربانی شته که نشته؟ نو په دې کې علماو اختلاف دی. زمونږ د دې فقه د فتاوو غټ کتاب هغه فتاوا شامیه شامی باندې مشهور ده ای په دې کې اختلاف ذکر کړی دی او در مختار هغه په دې کې اختلاف ذکر کړی دی چیرې په دې کې اختلاف دی چې شته که نشته. نو عالمان وایي چیرې که وکړی شي نو بده نه ده دا سړی مالک مالدار دی که قربانی ته وکړی شي کمزوري دی ورله وکړي خو قربانی دی وکړي او نیغ په نیغه په هغه باندې لازمه. اصل کې دا تپوس په دې وجه باندې مرګرو کړی دی چې کله صدقه فطر او د قربانی نصاب یو شانتی دی نو صدقه فطر دا په دې پلار لازمي د نابالغه بچو نو چې د نابالغه بچو په پلار لازمي نو دا وهم تا خیال ترازی چې دا قربانی بام په پلار باندې لازمي نه قربانی د سینه ده قربانی پدې کې دا په پلار نه د لازمه پلار باندې ځان له لازمه ده که هغه د نصاب خاوندي خو به هر حال اختلاف په دې خبره کې شته دی. نو
بعض علماء ودی کی، بعض وی چې ودی نه کی. نو که چېرته ویې کړه نو بدي پکې نشته دی، ګناه پکې نشته دی، ځکه چې دا مسله شته چې که یو غریب سړی دی او هغه چې کومه دی قرباني وکړه قرضدار باندې، دا سړی به الله غني کی، آینده کال به د دا قرض هم خدای ختم کی او دله به الله مزید توفیق د قربانۍ ورکي. بهر حال نو په دغه بنیاد کې سړی وکړي نو خیر دی، ښه خبر ده، بده نه ده، خو لازمه نه ده. د یو ملګری وایي چې ذکر کومه ملاستې میا ډډه مې لږ او کولی شي، بېدبي پکې نشته. قرآن تلاوت به داسې نه کوي. قرآن تلاوت دپاره نیغه ناسته پکار ده، ادب طریقې سره تلاوت دا ذکر پکار دی، سړی د آداب و خیالو ساتي. خو خیر دی انسان کمزوری دی، ستړی کېږي نو تکاوټو ته راځي، بوډا دی، ضعیف دی، خپې خوږېږي، کله خپې داسې وغځي، کله خپې داسې. خیر دی، دې کې څه ګناه نشته. ښه دا مسله ډېر وخت راځي چلیږي، دا چړې لاس کې دا سنت دی، سنت چې د چړې لاس کې دی د لرګي نه وي. که چرته په دغه بله چاړه باندې دا قرباني وشي، قرباني پې کېږي، ذبح پې کېږي، خو خلاف سنت دی. نو خلاف سنت نه ځان وباسه که نه یاره، دغه سره خو لږې چړې نه دي د لوارانو سره، د لرګي لاس کې دي، هغه چړه واله که خاک چیز مثلا پلاسٹک ہڈی وغیرہ کا کیا اس سے ذبح کرو. ذبح کول جائز دی، ناجائز نه دی، دا یاد وساتئ، ناجائز نه دی، یعنی بهتره دا ده، سنت دا دی چې ته په داسې چاړه ذبح وکړې چې هغه لاس کې لرګي. دا بل ملګري دا درېم تپوس کړی چې دا خلک وایي لار تنګه کوي، دا جومات تنگ کوي، لار کولاو کوي. دا حد نه، دا حدیث موضوعی دی، دا دروغجن دی، دا چې کوم دی د امیانو د ځانه جوړ کړی دی جاهلانو. دا حدیث نشته. لار تنګه که، لار خپل کور ران که، که نه بل کور نه ورانې او د خدای کور رانې، دا د غلطه خبره، دروغجنه خبره ده. جومات به کولاوې، آینده تخم سیوا کېږي، او په دې زمانه کې خوشی روان دی په یو مخه باندې. خلق دونه ډیر شو چې په پخوانو جماعتونو کې اوس نه راځي، نور جماعتونه خلکو جوړ کړو، زاړه جماعتونه خلکو کولاو کړو، د پاسه پې چتونه وکړه، بیا هم پکې خلک نه راځي. نو جومات به نه تنګې، لار تنګه کا، خپل کور ورته وران کا، خپل پټی چې کوم دی په هغې کې لار سړک بوځه. دا حدیث نشته، ښه دا موضوعي حدیث دی، دا ما مخکې کتلی او ما ته معلوم دی د مخکې. دا ملګری وایي چې یو سړي باندې ډېره قرضه ده، دورونه شریک شي او یوه حصه قربانۍ کې والي، دا صحیح دي؟ نه، دا غلط دي. قرباني دا د یو سړي کار، دا د یو سړي عمل دی. لکه څنګه چې ته ډوډۍ ته کښېنې که نه، او ارور ته وایي چې زه به هم ستا دپاره ډوډۍ وخورم، نه مړېږي، هغه نه مړېږي که نه. یا غرور ته وایي چې ته کښېنه، زه به ستا دپاره مونځ وکړم، ته ستړی شوی یا بوډا یې، زه به ستا د دغه مونځ کېږي؟ نه کېږي. دا البته دا طریقه کېږي چې یو ورور ولګي او بل ورور له پیسې ورکړي چې بھائی زما خو ما باندې قرباني نشته، زه غریب یم، په تا باندې هم قرباني نشته، ته هم غریب یې، مثلا خو دا پیسې واخله، یوه قرباني پې وکړه د خپل طرف، د دواړو حساب نه وي. ښه دا حساب د دواړو نه وي، ځکه دا خبره ورسره کړې ده چې په یو څاروي کې چې کوم غوین میخین څاروی دی، ای کې اووه کسه شریکېدی شي، د هر یو حصه به د اوومې نه کمه نه وي. کله چې دا یوه حصه نیمه ستا شوه نیمه زما شوه، دا څه شی شو؟ دا خو نهه کسه شو، د اووه کسو په نو نهمه حصه را ده، اوومه حصه را نه ده،
نهم حصہ خو کم وي که نه مطلب باندې پوه شوې نو په دې طریقه قرباني نه کېږي البته داسې کېږي چې سړي غریبانان دي و یاره قرباني کوو شریکې پیسې د راغونډې کي یو کس له دې ورکي هغه د هغه پیسو مالک شي بیا د هغه د خپل طرفه قرباني وکړي مطلب باندې پوه شو بیا جایز دی دا مرګري سوال کې عقیقه د حقیقه نه ده د قرباني په څاروي کې عقیقه څنګه ده چې څنګه ده بالکل دا صحیح ده دا قرباني په څاروي کې خپل حسم نیوي شي او څاروی دی اغستی دی د 2-3 کالو څاروی دی نو هغې کې دا جایز دي چې د کم بچو عقیقه دی نه ده کړې هغه حصې پکې دغه بچو دپاره چې کم دی ونیسه چیلې دا فرض او لازم نه دي دا په دغه کې غټ څاروي کې هم د عقیقې حصه چې کوم دی هغه نیولی شي جایز دی نه جایز نه دي سړي سره 10 منه غنم دي 15,000 روپۍ دی قرباني پې کېږي که نه که دا 10 منه غنم د دې دپاره مخکې ښودلي چې کال دپاره به ما سره پراته او د خرڅولو اراده نه یې کړي کله کوي د غنمو د خرڅ اراده وکړه یا یې خرڅ کړو نو غنم خو ګران دي که نه 3,000 روپۍ باندې من دی که نه سیده که نه نو دا بیا دې سړي سره خو 1,00,000 نه زیاتې روپۍ راغلي نو که دا غنم یې خرڅ کړو یا یې د خرڅولو اراده وکړه چې سبا یې خرڅومه او اختر ته ورځ 2 شته نو دی به قرباني کوي که نه غنم یې ترټکې اچولي دي د پټي نه شوي دي چې دا به کالو سر زما د خرچي بیا پې نشته چې څو یې پکې د خرڅولو اراده نه ده کړې او په 15,000 روپۍ قرباني نه کېږي دا مخکې جمعه کې تا ویلي و چې کوم څاروی په ټوپک وولي دا قرباني ونه شوه که چېرې دا څاروی په ټوپک وولي او بیا یې ذبح نو ذبحه کوي خو دا چې ذبحه کوي نو قرباني نه کېږي که نه دا تا د ذبحه کولو نه مخکې عیبجن که عیبجن دې کې د عیب پیدا کړ دا خو دونه وضاحت سره دا خبره ما کړې وه چې که څوک وده نه نو هغه به پوه شوی او که څوک وده و ملا تقریر کو د ماسخوتن د مسواک تعریف شروع کو صفتونه فضیلتونه او یا فیدی دی هلکه په مسواک کې دا اشنا ورته وده دی په خوب کې اوري د مسواک په ځای د په غوږو بکواس لګېدلی ساري خلکو ته وی بیګا ملا صاحب راغلی وي چې بکواس کې او یا فیدی دي د مسواک نه دا ملګری هغه دی دا خو دونه په وضاحت سره ما کړې وه چې ګوره هر سړی چې قرباني کور کې څاروی ودرولی قرباني خو څوک جومات کې نه ودروي که نه څاروی کوم ځای ودروي څاروی کور کې ودروي که نه که جومات کې د پیر صاحب څاروی په جومات کې هم خیر دی سوټي کې کوي نو بیا پکې خیر هغه یو پیر صاحب چې کوم دی دا پنجاب کې دا پیران وي که نه پیر صاحب غوا په جومات کې ولاړه سوټې هم پکې کړې په دې کې په یو ایغ نیغ ملا راغی نو چې ملا پې راغی ملا ورته کافر و خدایم بېخوبه څاروی هم چې کوم دی نو جومات ته راوستی دی کافر شوی ورځ د جومات بې ادبي هم کړې د خدای غرقه د پیر صاحب غوا ده نو بس هغوی را ایسار که ښه د بوسو څخی ته جوړ کړه ملا یې ووایي ملا وی چې خدایا حقه خبره مې کړې ده او دا اوس په لانجه باندې ووړ لاړ خپل استاذ ته چې زه خو دقسې ما حق وی چې حق به وی حق
وی تا ته ما ویلي چې ما سره لږه موده تېره کړه چې لږ عقل هم زده کړې څه زده کړې لږ عقل هم زده کړې علم دې زده کړه خو چې لږ عقل یک من علم را 10 من عقل باید یو من علم سره 10 من عقل پکار دی نو خدای دې غره کړه داسې نه وه پکار اوس درته وي اوس راته عقل وښایه سړی خو پرېږدم نه بدل دی اخلم زه خو په والو والو پوستکې راله وښړې نو هغه اوس به داسې وکړي که نه چې لږ یو سوړ دلته تېرې کړه چې دا زخمونه مخمونه دې برابر شي وی چې بیا لاړ شي بیا به ورته وایي چې اوهو بېګا مې خوب ولید او پیغمبر علیه السلام راله په خوب کې یا رښتیا یا دروغ خو هسې خبره ده که نه او چې د دې پیر صاحب د ګیري یو ویښتم د چا سره په کور کې پروتي او په دړۍ غنمو کې کېښود قیامته پورې به دا دړۍ غنم ختم نه شي خیال کې مراله بس یا مرید ورته سرانیزې شي پیر صاحب یو ویښته راکړه بیا هغه بل پیر صاحب ویښته یو ویښته بس ګیره خو یې نیمه ګنجه شوه خلکو پرې رامنډې کړي خدای هم بې خو باسه د پیر صاحب ګیره ختمه شوه موږ ته پکې ویښته میلاو نه شوه خو بلا خلک را جمع بس چا په موټو باندې چا او دا د چې څنګه را خلک په پیر صاحب راغونډ شي نو ملا صاحب پې وښکلي مولا یې سونا مولا پیر صاحب یې سونا مولا ګیره هم ترې وښکله او سر ویښته هم ترې وښکله هسې یو شنه هندوانه ترې جوړه کړه نو عقل خیال کې م راځي یې ورېږه چې برابر هم کړمه تاسو خو زما پوستکي وښکلی او د پیر صاحب د غوا به اوس څه کوئ خیال کې م راځي کېدی شي د غوا یې ورته ویلي چې د دې یو ویښته چې ځان سره غوا یې موله چې کینې څه په منع کړي داسې خبره ده چې خبرې ته غوږ دی دا ډېره په وضاحت سره ما خبره کړې وه کوم څاروی تا په کور کې تړلی دی جومات کې څوک غوا نه تړي کور کې دې تړلی دی او هغه بوځي یو ځای ته ذبحه کولو نه لکه مثلا دا زمونږ کور دی دې کې مونږ څاروی تړلی دی راوباسو په دې بار ځای کې ذبحه کوو مثال درته در کوم تاسو پوهیږم په خبره باندې دلته ذبحه کوو اوس د دې ځای نه خو چې څنګه سړک ته د څاروی راوښکو دوه خپلې دوه پردی او زه چې تښتو فر یفر باب جاري که لاړه غوا میخه ګډه بیزه دا وتښتېده نو ګډه بیزه خو خیر سړی راټینګولی شي څه نه څه خو غوا میخه دا چې کله په تیزۍ شي نو بیا څوک یې نه شي راټینګولی اوس دې منډې کړې هغه خوړ ته ورسېده او تا ورپسې کلاشنکوپ راغستی او ډز هلته دې ولخپه ویشتله نو دا څاروی تا دلته ذبحه کوو مذبح دا و د ذبحه کولو ځای دا و او دا تا ویشته په خوړ کې نو دا څاروی عیبجن شو چې عیبجن شو اوس دا څاروی د مذبح ته راتلی شي چې خپه دې وله ویشته خپه دې وله ماته کړه دا راتلی شي دا مسله ده چې څاروی د مذبح ته نشي راتلی نو دا عیبجن دی په دې څاروي باندې چې کوم دی قرباني نه کېږي من باندې پوه شوې په دې څاروي دا خو بیا حلالې خو به اوس حلالې ځکه چې اوس خو هسپتال کې دا داخلېږي نه چې هغې پکې راډو لګوي دا خو بني ادم نه دی که نه حلالې خو بیا حلالې خو دونه وکړه چې دغه دې ونډۍ شوه قرباني بله وکړه قرباني بله وکړه دا بعضې خلکو ویلي دي چې دا جایز دی غلط یې ویلې ده خطا شوي دي په دې خبره کې هغه داسې چې دا څاروی ته راپرځې پړی پکې خلک اچوي که نه په دې ملی وله پړی وایي په دې خپو وله پړی وایي په دې راپرځولو کې د څاروي خپه ماته شو دا خیر خو که دا څاروی وتښتېد د ګنو په ټل ورننوت یا چې کومه دی په خوړ ته ورسېد او ته پسې هلته منډې او خپه دې وله ویشته خپه دې وله ماته کړه نو عیبجنه دې کړه د ذبحه کولو نه دې مخکې عیبجنه کړه لہذا په دې څاروي باندې قرباني چې کوم دی نه کړي دا ما په بیان کې په تفصیل سره دا خبره او پوره یو خپله واقعه مې پکې ذکر کړې وه مخکینی جمعې په بیان کې شته لکه که نه په نیټ باندې شته دی هغه چې کوم دی خدای رسول ته وګورئ لږې راواړوئ ما زغم را خراب کړي یو مسله را باندې 14 پیرې کوئ ښه
مطلب آیا اوس هم که پې نه پوه شوی نو پوهېږم. دا عالم او بزرگ شته داغه په وجود کې د بغیر ګیری والا اقامت کول یا امامت کول څنګه دي؟ یو موز کراشي نو خیر. لکه اوس مثال په طور په سفر باندې مونږ روان یو، زمونږ په مرګرو کې په دې زمونږ په سفر چې جماعت کې روان یو علما شته، او چې موږ جماعت ته ورلو هلته یو سړی داسې مخکې دی چې د هغه یا ګیره بونډۍ ده، ځکه بونډۍ ګیرې ته ګیره نه ویلی کېږي، دا یاد وساتئ ښه. موټي نه چې ګیره کمه وي دا ګیره نه ده، هسې خلک شیخ وایي خو دا شیخ نه دی، دا شیخ نه دی. هغه جومات ته چې ته ورننوتې نو بېګیري سړی مخکې شوی دی مانځه ته، نو دقه مونځ پسې ستا کېږي، دقه مونځ پسې. یا یو مقام راغی چې تاسو جومات ته ننوتئ، عالمان هم درکې شته، طالبان هم درکې شته، ګیرې والم شته، نو دا عالم به په خپله ویل لکه یا راځئ جمع کوو ښه، دی به ځان هلته ښکاره کوي چې زه عالم یم، چې دته خلکو ته پته ولګي نو په ده پسې به چې کوم دی نو مونځ وکړي. اوس که دی رستو رستو کېږي لکه د لټ غوایي چې کوم دی نو مخکې کېږي نه، او بل سړی مخکې شو نو بیا دی مجرم دی، دی ګناهګار دی، حق د ده او د دقسې خبره د اقامت ته بېګیري سړی یا بونډۍ ګیري واله سړي ته دې ته د زمونږ د شریعت په اصطلاح کې فاسق ویلی کېږي، د خدای نافرمان. نو چې دی د خدای نافرمان دی نو چې عالم موجود دی، طالب موجود دی، یا بل داسې سړی دی چې د هغه ګیره شته په سنتو برابر دی، الفاظ یې ټیک دي، هغه به اذان هم کوي، هغه به اقامت هم کوي، هغه به امامت چې کوم دی نو هم کوي. دا ملګری وایي طالب العلم بیمار یم، الله پاک د صحت نصیب کا، مسله دغه ده. ډېر ښکلی تپوس د ملګري کړی، خو ښه دا وه ما په بیان کې وې زما نه بیان لږ اوږد شنو، خبره مې هېره شوه. تکبیرات تشریق دا به په 9 ذوالحجه شروع کېږي، د شروع په ورځ په 21 تاریخ به اختر وي، نو د هغې نه یو ورځ مخکې د 9 په ورځ د هر مانځه نه رستو اولنی عمل به دی چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد یو ځل ویل واجب دي په زوره. زنانه به هم وایي، په جمع والا مونځ به هم وایي، ځان له به هم وایي. فرق به دی چې کم زنانه وایي نو هغه به په اوچت اواز نه وایي، هغه به پټ وایي، او نارینه به چې کوم دی په اوچت اواز وایي. دا به د دغې اختر نه یو ورځ مخکې دغې ته یوم عرفه ویلی کېږي، 9 ذوالحجه، په دې به شروع شي، 15 ورځو پورې به دا ویلی کېږي. 9 ذوالحجه، 10 ذوالحجه د اختر ورځ، 11 ذوالحجه دویمه ورځ، 12 ذوالحجه د اختر درېیمه ورځ، او ورسره چې کوم دی 13 ذوالحجه د اختر څلورمه ورځ. د اختر د څلورمې ورځې د مازدیګر د مانځه پورې، مازدیګر مانځه نه بعد چې ویلی شي بس بیا به نه وي. نو تپوس خو ډېر ښه دی، ډېر خلک خو به خبر شي په دې. خو بهرحال بیان کې ونه ویلی شو، هغه به ووایو انشاءالله، بغیر د بیان نه به ووایو. دا موجوده ملګري خو خبر شو، خو د کلي ملګري اکثریت چې کوم دی نو هغه کورونو ته لاړ شي، بس دا یو 2-3 کسان دلته زمونږ د کلي کسان هغه یو نور چې کوم دی هغه اکثریت خلک یوده کېږي، او مجلس کې ناست هم لږ شانې ګران کاري که نه. بهرحال وایي چې دا الفاظ تاسو الفاظ دا دي: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او دا تیره جمعه ما دا خبره کړې، سره ورځ مې نه وښودلې،
او د دې چې کوم دی وضاحت په مده کې چې الله اکبر الله اکبر دا حضرت ابراهیم علیه السلام وی جبرئیل علیه السلام ته ګډ مخې ته واچو او حضرت اسماعیل علیه السلام ته اوچت نو هغه چړه اوچالې د سترګې غوپټې دي که نه چاړه چې اوچالې ده نو هغه وی الله اکبر الله اکبر نو جبرئیل علیه السلام سره خوا کې ولاړ دی هغه وی لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علیه السلام وی چې ان شاء الله زه بچ شم سترګې وتړلې که نه څه خبر خو نه دی که نه زه بچ شوم څه بل څه چلو شو نو هغه وی الله اکبر ولله الحمد د درې غټو برګزیده بندگان دو پیغمبران او یو مقربه فرشته دا غدریو خلونه درې ټکی راوتر خدای ته دونه محبوب شي قیامت پورې په موږ باندې په دې 15 ورځو کې دا لازم کړ واجب دی واجب ښه نو دا دغه نه به تکبیرات تشریق شروع شي او دا به د 15 ورځې پورې د مازیګره پورې سرمنځ مکه کې خخول څنګه دي زه خو یم چې اوس د دې سرمنې قیمت کم از کم 10,000 روپۍ پکار دی خلک مراله خو پته نه لګي چې د دې حکومت څه منصوبه ده که د تاجرانو څه منصوبه ده که څه پلان دی څه فراډ دی څه طریقه ده ځکه دا سرمنې به خلکو مدرسو واله له ورکولې نو دې مدرسو واله ته به ډېر لوی فایده رسېدله مثلا په هغه مخکینو وختونو کې چې په 800-900 روپۍ به سرمن وه نو به یې چې 100 سرمنې به یو مدرسې والته 1,00,000 روپۍ به ورته رالي نو د مدرسو او د جوماتونو مستقل آمدن خو نشته که نه نو هغه به په هغې ډېر کار کېده اوس هغه سرمن چې مخکې په 1,000 روپۍ خرڅېدل نو پکار ده چې هغه اوس په 10,000 باندې خرڅه شي ځکه غنم ګران شو اوړه ګران شو غوړي ګران شو چای ګرانه شوه چینی ګران شو پټرول ګران شو خو چې نومي سیز دی نو هغه 3 چنده ګران شو 2 چند او 3 چند 2 چند او 3 چند ګران شو نو سرمنم پکار ده که نه چې د نن 10 کاله مخکې څنګه وه چې اوس 10 چنده ګرانه شي که نه د 1000 هغه په 10,000 شي نو هغه ما دا خیالو ما وی یاره دا علما به ولګي موږ خو د باندې خلک اکثر په بانک هم څوک کلمه هم نه وایي که مسله چاته وکړو مړی دا د باندې مولا نه پسې پوهېږي تېره جمعه ما بیان کې خبره کړې وه که نه خو تاسو خو اورئ نه که نه مزه خو دا ده چې بیا خو بیان ګورئ نه که نه دقه وراني دپاره به دا شی رالی داسې ما پکې وختي مسله کته هغه شی چا په مسله کړې په دغه کې زه خو په وټساپ ونه پوهېږم خو دی لږ پکې څه چل کړی دی نو هغه وټساپ راواړم نو هغه مسله پکې سوال پکې دغه کومه نور هغه خپل کار کوه دغه جوابونه نشم درکوی جمعې ورځ باندې ته انتظار کوه نو ما وختي راواخیست نو هغه قاض راته وایي دا چې دا کېده دا کېده بد نښ خدای دې بیخ د دې شی وباسي دا شی ولې چې کوم دی نو را پیدا شوی دی اوس مجبوري ده خلک پې تپوس کوي نو زه څه وکړم مطلب باندې پوه شوې او څوک راله خدای په نامه باندې ساده راوړي نو او ځان له په خپلو پیسو خو زه اخلم نه دا خو زما قانون دی چې موبایل ځان له اخلم نه په مطلب باندې پوه شوې او ساده راله څوک راوړي نه به دا دی که ستا ته ښه ښکاري او که بد ښکاري خو دا قادر وروره هغه دغه کله کله جنکۍ خو پکې څنګه راوړم هغې ته اوسګار نیمه ګینې م راوړه په ولې وکړو هغې ته اوسګار نیمه نو څه کوې ورسره اوسو مطلب باندې پوه شوې وغږېږم نو ستړی کېږم که نه یو کس بل یو 2 کس راغله نو ماسخوتن مانځه نه پس راغله مې څه کوئ خیر ومایه که په دې لار چې راته جي وي مونږ چې دی به اوس اوسګار شوی نو خو اوس به اوسګار شوی نو مهندس یې نه ته اوسګار شوې زه خو سار راسې غږېږم دلته مې پیریډونه واخیستل بیا تخبې ته لاړم هلته مې پیریډونه واخیستل پلانې ځای کې جنازه وه هلته مې تقریر وکړو بل ځای کې چې کوم دی دعا لاړم هلته مې تقریر وکړو مرۍ مې بنده شوې ده او تا ته زه اوسګار ښکارم مې ماسخوتن نه پس زه فورا وده کېږم ستا غوندې لیونی نه یم چې دغې شګنې ته به ناست یم او ګوتې به پرې راکاږم
مړه خبر را نږدې شو راته وایه که نه زیاته خبره مه کوه که نه سرمن نو ما وی چې دې علاقه کې الحمدلله زمونږ لوی لوی علما موجود دي خصوصا دارالعلوم شرګل په دې علاقه کې یو مرکزی حیثیت لري هر مدرسه ښه ده ښایسته ده ښکلې ده او د دین باغ دی چمن دی خو چونکې په دې علاقه کې غټه مدرسه زمونږ د کوم ځای ده شرګل ده او هغې کې غټ غټ علما مولانا قاسم صاحب دامت برکاتهم العالیه ما وی دا سرمنې د ډېر کلونو راسې داسې دي چې څوک یې تپوس هم نه کوي موږ خلک ته ځان خلاص کړو ځینې مدرسې ته ورولي مدرسې والے غریبانان پې شرمېږي بیا خرڅېږي نه بیا خرڅېږي نه پروس کله یو ملا خبره کوله وی ما خلکو سره مې راغونډې وی نور کله به چې کوم دی چې پنځه شپږ راتې په سه کالې وی لس وی که 12 راغلې نو مې څه چل دی ورسره وکړې وی خوړ ته مې وغورځول ځکه وی څوک براکه چا به چې په 100 روپۍ دانه ورکې څوک براکه په 200 ورکې مړه وی د 2.5 نه به باره څوک رانغې ما ورکې په 200 ورکو ایسته مې خوړ ته وده سپي مې ورته پسې راتو کړو سپو وخوړ دی دا مولا وایي د تپوس کړی دی او غالبا چې دی غریب دا تپوس هم په دقه بنیاد کړی دی چې سرمن خو زموږ نه څوک اخلي نه موږ نه خو سرمنې اوښ د خپلې اوښکلي په مهنګایۍ رانه د خپلې سرمنې چې کوم دی نو اوښکلي نو دې سره به څه کوو دا سرمنې که مدرسو ته خلک یوسي مدرسو والے غریبانان به بیا شرمېږي پیسې شی نه وي خبره پوه شوې پیسې ولا پیسې نه کوي هغه غریبانان دقسې ورته ناست دي دا علما خصوصګار نه دي یار نو دا تپوس کې سرمن خخول څنګه دي نو ما وی چې دا علما به سکال څه مشوره وکړي میټینګ به وکړي ما ته بل اوس چا ووي وی د دې باره کې ما ورته نه زمونږ د غټ خلک شته د غټو مدرسو والا خلک شته په کار ده چې هغې د دې خبرې سوچ وکړي او په دې باندې بحث وکړي زما رای دا ده شریعت کې هسې نه چې تاسو په کوم کتاب کې راغلي وي ځکه نن سبا خو که ته ایله خوازې بس وازې د کتاب تپوس به در نه کوي په کتاب به پوهېږي نه خو په کوم کتاب کې راغلي ستا دنیا په کتاب کې راغلي کوم کتاب کې راغلي خښولې څنګه دي زه وایم دا خښوئ مه داسې ټوکړې ټوکړې کوي او دې سپو ته یې واچوئ او دا زما خپله رایه ده ګورې هسې نه چې تاسو وایئ چې ملا وایي چې دا به بخاري شریف کې راغلي بخاري شریف کې نه راغلي لسو زرو سرمن په 200 او 300 او 500 خرڅول د هغې نه ښه دا ده چې سپو ته یې واچوه چې دا سپي وخوري نو سپي به پې چې کوم دی نو ماړه شي کلمې تاسو خورئ هلکه کلمې غورځوي نو هغه هم لرې هم اکثر خلک نه خوري لرې هم حرام خو نه دی لرې حرام نه دی صرف د پاکانو خلکو د علماو دپاره خوړل مکروه دي خبره پوه شوې هغه هم ډېر خلک سپو ته اچوي نو دا سرمن هم پکې سپو ته واچوئ چې دغه د 2 خپو دا سپي ځان له یو نیسي او ټوټې ټوټې ځکه کوي چې که خښې کې ځان لرې راوباسي بیا وړي که نه خو ټوټې ټوټې کوي چې اډوسو کې یو نیسي په ګس لاس حلاله کول څنګه دي خلاف سنت دي خلاف سنت ځکه چې دا تیامن نه دی ښی لاس باندې عمل کول دا سنت دی حدیث مبارک کې ترمذی شریف ابو داود شریف کې راغلي چې ښی لاس د شرافت د کارونو دپاره دی د نیکۍ د کارونو او ګس لاس د غیر شرافت لکه اودس وچی نو په ګس لاس به وچی په ښی لاس به نه وچی بله ګندګي لر کې څه شی په ګس لاس باندې نو دا ذبح دا خو عبادت دی څاروی ذبح کول دا عبادت دی نو په ګس تاسې مه کوه په ښی اوس یو سړی دی ښی لاس یې نشته ښی لاس یې کټ دی او بل څوک هم نشته دی چې هغه وکړي نو که هغه په ګس لاس وکړي نو خیر دی لکه یو سړی ښی لاس نشته نو په ډوډۍ به په پخپه خوري خو په ګس لاس بیا خوري که نه مجبوري ده
دا یو ما دغه کړی چې یو څاروي کې 3 حصې وي، یو د مالک وي، یو د نبی علیہ السلام وي، یو د لیکي اور ایک آپ کا نا ما سره مخاطبه کوي او که د بل چا سره مخاطبه کوي، خو یو د بل کس ده غوښه سره بس ښه دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام په نوم کومه غوښه شوې چې هغه صدقه کړي نو ښه ده، بهتره دا ده. ګورې نور د قرباني ده یو شانتې حکم دی، که قرباني ته ځان لکې، که پلار لیکې، که مور لیکې، که زوی لیکې، نو د قربانۍ د غوښې حکم دا دی چې خوړی هم شي، خیراتي کولی هم شي. که ټوله اوس خو خلکو فریزر یې اخیستی دي، بس شاپر یې وله راوړي، کیلو کیلو پکې بند کړي، فریزر کې وروړي، او اوس له شاپر دا فریزر شین راوتی دي، څه شی دی سولر د شیشې، نو بس غوښې نه خرابي. خیر بهرحال صدقه کول هم دې پکار دي، 3 حصې کول دي په هغه ترتیب باندې چې کوم مخکې ویلی شوي. خدام به ملګری وي یو څاروی وتښتېد، بیا یې پته نه لګي، کله یو ځای ښکاره شي کله بل ځای ښکاره شي، مخروط شوی دی. خیال کې راغله نو دا غل کله یو ځای ښکاره کړي، دا وتښتېدلی دی. نو د هغې طریقې شته، طریقې دا شته که نه چې ته ورپسې نور څاروي بوځه، که غوا غوایې ورپسې بوځه، که میښه نو میښه او داسې سنډا ورپسې بوځه. اول خو به په دغه طریقې باندې ونیولی شي، که نه ته پوه شوې چې نه نیولی کېږي او دا 3 ورځې د اختر رانه تېرېږي، ځکه قربانۍ خو 3 ورځې دي که نه، اوله دویمه درېیمه دا 3 ورځې دي، بیا خو قرباني نه کېږي. نو داسې به وکړې چې هغه په هغې پسې خپل کوشش کوه چې ونیولی شي، او هغه پسې څاروی بل واخله، هغه قرباني کا، او چې کله هغه څاروی دې واغسته هغه ستا شو، یا یې بیا خرڅ کا. دا یو مرید بل پیر ته وایي چې ما باندې توجه وکړه، نو د پیر په صحت باندې څه اثر پرېوځي، کمزوری کېږي؟ نه پرېوځي. دا روحانیات دي، روحاني کیف دی، هغه ته حاصلېدل دي، نو په صحت باندې اثر نه پرېوځي. البته چې د مخکې نه دا پیر صاحب بیمار وي، نو دا توجه کولو کې به لږه کمزوري راسي، توجه کولو کې به لږه کمزوري. نور په چې دی صحتمند دی برابر دی، نو د توجه په وجه باندې نه خرابېږي. او که خامخا دې شک نو خیر دی، ډېر نه یو دړی بادام راوړه ځان سره، په خبره باندې پوه شو. پیر صاحب له څه وکړه، یو دړی بادام، دړی مې جوړ کم وي، د هلکانو وخندل، خبره پوه شو. تاسو خیال ته راغله په دې نه کمزورېږي. ښه د دین څومره کارونه چې یو سړی بیمار نه وي که نه، نو یو خبره مې واورئ، دلته مدرسین علما ناست دي، مفتی صاحب ناست دی، دا نور علما دي، دا مدرسین تدریس درس والا علما دي. یقین وساتئ د دې درس داسې عجیبه برکت دی چې ته په درس کې لګیا یې، په بیان کې لګیا یې. دا اوس چې موږ څه کوو دا درس دی، دا د دې ځکه مسایل بیانوي. یقین وساتئ سړی نه ستړی کېږي. ټیک ته رستو تکاوټ محسوسوي، خو دې روانه کې نه دی، دې روانه کې دې په سبق باندې په ویلو باندې نه ستړی کېږي. زه درته د زبرګانو خبرې نه کوم، د ځان خبره درته کوم. شپږ ګنټې مسلسل پیریډ اخلم، 5 ګنټې مسلسل پیریډونه مې اخیستي دي، دمه مې پکې نه ده کړې. اوس پکې په منځ کې دمه کوم ځکه چې اوس بوډا شوم، نو یو 15 منټه دمه پکې وکړو، چېرته چې یا څه پکې وڅښو. نور د روژه په خولې الحمدلله ثم الحمدلله، الله دې مزید توفیق هم نصیب کړي. 6 نیمې ګنټې مسلسل درس هم کړی دی،
خبره باندې پوه شوي نو دی باندې سړی نه ستړی کېږي د دې وجې نه دا یاد ساتئ د دین څونه قانون توجه وغیره په دې باندې سړی ستړی کېږي نه چې مخکې نه بیماري نو غریب هغه ښه دا ملګری ډېر ښه تپوس یې کړی دی چې زما والد صاحب ما خوب کې لیدلی و ما ته یې ویل چې زما برېت واخله برېت مې واغستل په خوب کې مطلب دا دی چې هغه پسې ایصال ثواب کوه برېت د سنتو مطابق کا چې کم از کم دا شونډه دا ښکاري بهتره دا ده چې دا برېت سړی په قینچۍ باندې داسې والي ټول چې دا مکمله شونډه ښکاري خو که نه وي نو چې کم از کم دا شونډه دا زه چې څنګه ګوته راکاږم دا طرف او دا طرف ښکاري او دا ببر نه وي دا بیا کمي دا مینځ چې کوم دی چې دا هم ببر نه وي دا کمي نو دې کې اشاره دې ته ده چې ته ځان د سنتو برابر کا او په خپل والد صاحب پسې ایصال ثواب کوه دا کم خوب دی مرګ لیدلی چې مچو غږ مې خوب کې لیدلی دی اوږد لمبا چوړه خوب دی بهرحال د دې مقصد دا دی چې انشاءالله الله پاک به د حلالو رزق دل درکړي او د دې لار کې د دې حلالو رزق د ګټلو په لار کې کیدی شي چې دا کم بني آدم تاسو ته هغه په غصه باندې عمل کړی پاسېدلی نو دغه به تا ته رکاوټ په بعضې خبرو کې جوړ شي خو د هغې دپاره صدقه وکړه او نفل وکړه الله پاک به انشاءالله رحم دا خوب کې په رڼو اوبو کې لمبل ډېر ښه دی دا رڼې اوبه تعبیر د دې د نیک عمل نو په رڼو اوبو کې لمبل معنا دا ده چې خدای به د ډېر زیات نیک عمل توفیق ورکړي او دا اوښان وغیره دا لیدل په خوب کې دې کې اشاره دی ته ده چې الله پاک به استقامت په دین باندې په نیکۍ باندې استقامت نصیب کړي د مونځ نیت الفاظ نه دا پس خلی باندې ویل دا نه ضروری دي نه واجب دي نه سنت دي خبره باندې پوه شوې نیت مې وکړه د اخلاص او 2 رکعاته مونځ کوم او 15 رکعاته مونځ کوم دا نشته نیت اصل کې وایي اراده قلبي د زړه اراده دا د پښتنو دپاره اصل کې د مشرانو علماو د الفاظ ښودلي دي چې زمونږ توجهات ټول ګډ وډي بل طرف ته نو که په خولې باندې وویلی شي نو څه ګناه نه خو سنت به نه ګڼي ګورې که د خولې دا الفاظ د سنت وګڼل نو دې ته به بدعت وي لہذا اراده قلبي د زړه اراده ته چې د کور نه را روان شي او دغلته اودس وکړي او بیا راشي دلته ملا ولاړ دی د مازدیګر په مانځه نو ستا څه اراده چې زه څه وخت مونځ کوم په دې اړه کې دې صحیح ماسخوتن مونځ کوم که د مازدیګر کوم د مازدیګر دا بس دقه اراده ده ښه دا کار دا ملګری وایي ما خوب لیدلی خو پکې مې غټه ګوته کې چینجی دی بیا څه موده پس مې بیا خوب ولیده چې هغه په پنډۍ کې دی بیا مې سینه کې دی د دې معلومیږي دا چې مانځه کې او توجه خصوصا مانځه ته په تلو راتلو کې او دارنګې چې کومه دی د مانځه کې توجه خشوع خضوع د هغې کمی دی د هغې پورووالی
خدا ملګری وي د میدان حشر مې خوب کې لیدلی ډېر خفه یم په خپل عمل جاړم دې کې دې ته اشاره چې اوس ژوندی په دې خپل عمل وجاړه او دا کوم اعمال چې پکې لیکلي دي چې ما باندې دوه ټاپې ولګي دوه مهرونه را باندې ولګي یو د جرم دا د زنا ده او بل ټاپې د هغې پوه نه شمه دې مطلب دا دی چې کوم اعمالو کې د کمزوري هغه اعمال د ځان نه لر کړه د سترګو حفاظت کوه د غوږونو حفاظت کوه ځکه چې د سترګو یعنی حرامو ته کتل پردو زنانو ته کتل دا د سترګو زنا ده د پردو زنانو خبرې اورېدل دا د غوږونو زنا ده خبرې ورسره کول دا د ژبې زنا ده د دې نه ځان چې کوم دی د دې ګناهونو نه ځان وساته او د آخرت دپاره جړه په آخرت کې فایده نه کوي د آخرت دپاره جړه په دنیا کې یو پېشمني پاسه یوه اوښکه الله ته توی کا بیا د هغې زور ګوره په خبره پوه شوې دغه یو هغه چې کومه دی اوښکه دا د جهنم اور مړ کوي ښه دا خوب کې اذان الله پاک باندې دعوت په لار کې خدمت والی ډېر ښه دی کوشش وکړه که چېرته دعوت کار کې د حصه نه نو لاړ شه ښه سوی چې ورپسې خوب مار کې وي چې ورپسې او نه یاري ښه دا ښه دی د شیطان وسوسه ده د شیطان حمله ده او دا د هغې د دفع دپاره دا ده چې ذکر دې ډېر کوي استغفار دې کوي او د مونځ او اودس پابندي وغیره دې کوي ښه دا ملګری وي خوب مې لیدلی چې خریړي مې لیدلي دي او ښکرۍ را سره ده یو خریړی راکړم ښکرۍ کې اچوم ډېر ښه دی الله پاک به در د حلالو رزق په اسانه باندې درکړي نیکي ورسره شرط ده ګورې ښه زما مشکلات دي الله پاک د ټول مشکلات د ټولو ملګرو حل کړي الله دې په ټول باندې رحم وکړي